حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړو چې ما ته څه وصیت وکړي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د تقوا اهتمام کوه چې دا د ټولو کارونو جرړه ده. ما عرض وکړو چې دې سره راته نور څه هم ارشاد وفرمایي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د قرآن د تلاوت کوشش کوه چې په دنیا کې دا نور دی او آخرت کې ذخیره ده. تقوا په حقیقت کې د ټولو کارونو جرړه ده. کوم زړه کې چې د الله تعالی یره پیدا شي د هغه نه بیا څه ګناه نه کېږي او نه بیا په هغې څه قسمه تنګسیا راځي. څوک چې تقوا حاصله کړي نو الله جل شانه د ده دپاره په هره تنګسیا کې څه لار راوباسي او داسې ورته روزي رسوي چې د ده وهم ګمان کې به هم نه وي. د تلاوت نور کېدل لومبني روایتونو نه هم معلوم شوې ده. شرح احیا کې معرفت ابو نعیم نه نقل کړي دي چې حضرت باسط رحمت الله علیه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد ذکر کړو چې په کومو کورونو کې د قرآن پاک تلاوت کیږي نو هغه کورونه اسمان والو ته داسې ځلیږي لکه ځمکې والو ته چې په اسمان کې ستوري. د حدیث ترغیب وغیره کې هم دا هومره نقل شوی دی. دا مختصر دی. اصل روایت ډیر اوږد دی چې هغه ابن حبان رحمت الله علیه وغیره نه مولا علی کاری رحمت الله علیه مفصل او سیوطی رحمت الله علیه څه مختصر نقل کړی دی. اگر چې زمونږ د رسالې مناسب دغه هومره حصه وه چې کومه پورته تیره شوه، خو چونکې پوره حدیث کې ډیر ضروري او فایدې خبرې دي په دې وجه ټول حدیث مطلب نقل کوم چې هغه دا دی. ابوذر رضی الله تعالی عنہ وایي چې ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې الله تعالی ټول کتابونه څومره نازل کړي دي. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایو چې سل صحیفې او 4 کتابونه 50 صحیفې په حضرت شیس علیه السلام 10 صحیفې په حضرت ادریس علیه السلام 10 صحیفې په حضرت ابراهیم علیه السلام او 10 صحیفې په حضرت موسی علیه السلام د تورات نازلېدو نه وړاندې او د دې نه علاوه 4 کتابونه تورات، انجیل، زبور او قرآن شریف یې نازل کړی دی. ما تپوس وکړو چې د حضرت ابراهیم علیه السلام صحیفې کې څه څیز و. ارشاد یې وفرمایو هغه ټول مثالونه وو. مثلا ای قبضه کوونکي یا مغروره بادشاه، ما ته دې دپاره نه وې لېږلې چې پیسه په پیسه جمع کړې. ما خو ته دې دپاره لېږلې وې چې ما ته د مظلوم فریاد راونه رسي. ته د وړومبۍ نه د هغې انتظام وکړې ځکه چې زه د مظلوم فریاد نه رد کوم اگر چې فریادي کافر ولې نه وي. بنده بیکاره یعنی شیخ الحدیث رحمت الله علیه وایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به کله خپلو صحابو کې امیر یا حاکم جوړوه او چېرته به یې لیږلو نو د نورو نصیحتونو نه علاوه به یې ورته ضرور فرمایل چې د مظلوم د خیرو نه ځان ساته ځکه چې د ده او د الله جل شانه ترمنځ هېڅ پرده نشته. د مظلوم د آه نه ویرېږه چې د دعا کولو په وخت الله تعالی له طرفه قبلېدل ورله مه هیله راځي. دغه رنګې صحیفو کې دا هم و چې عقلمند دپاره ضروري ده چې تر څو لیونی شوي نه وي خپل ټول وختونه دې په 3 حصو کې تقسیم کړي. یو حصه کې دې د خپل رب عبادت کوي او په یوه حصه کې دې خپل نفس محاسبه یعنی د ځان سره د حساب کوي او دا فکر دې کوي چې څومره کارونه مې ښه وکړل او څومره بد، او په یوه حصه کې دې حلاله ګټه کوي. عقلمند دپاره دا هم ضروري ده چې د خپلو وختونو دې حفاظت کوي، د خپلو حالاتو سمولو په فکر کې دې اوسي، د خپلې ژبې دې د فضولو او د بې فایدې خبرو اترو نه حفاظت کوي. څوک چې د خپلو خبرو محاسبه کوي د هغه ژبه به بې فایدې خبرو کې کمه چلیږي. عقلمند دپاره ضروري ده چې د 3 څیزونو نه دې بغیر سفر نه کوي. یو د آخرت دپاره یې توښه مقصود وي، یا د روزي
څه فکر یې وي یا سیر و سیاحت، خو په شرط د دې چې مباح یعنی جایز وي. ما تپوس وکړو چې ای د الله رسوله، د حضرت موسی علیه السلام په صحیفو کې څه څیز و؟ ارشاد یې وفرمایو چې ټولې د عبرت خبرې وي. مثلا زه حیرانېږم په هغه چا چې ده په مرګ یقین وي، بیا په څه خبره خوشحالي کوي، ځکه چې کله د چا مثلا دا یقین وشي چې زما د پانسۍ حکم شوی دی، ډېر ژر به پانسۍ ته خېجولی شم، بیا هغه په هېڅ څیز نشي خوشحالېدلی. زه حیرانتیا کوم په هغه چا چې د مرګ یقین وي بیا دې خاندي. زه حیرانتیا کوم په هغه چا چې دنیاوي ناڅاپي واقعات رابدلېدل انقلابات هر وخت ویني، بیا هم په دنیا باندې اطمینان کوي. زه حیرانتیا کوم په هغه چا چې د ده په تقدیر یقین وي، بیا په غم او مشقت کې ځان اخته کوي. زه حیرانتیا کوم په هغه چا چې په حساب کتاب یقین لري، بیا نیک عملونه نه کوي. ما عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، ما ته څه وصیت وکړی؟ نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه اول د تقوا وصیت وفرمایو او ارشاد یې وفرمایو چې دا د ټولو نیک کارونو بنیاد او جرړه ده. ما عرض وکړو څه نور زیات هم راته وفرمایه. ارشاد وشو چې د قرآن شریف د تلاوت او د الله تعالی د ذکر پابندي کوه، چې دا په دنیا کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ما نور زیاته غوښتنه وکړه. ارشاد وشو چې د ډېرې خندا نه ځان ساته، په دې زړه مړ کیږي او د مخ رونق پرې ځي، یعنی ظاهر باطن دواړو ته نقصان رسونکی څیز دی. ما نور د زیاتي درخواست وکړو، نو ارشاد وشو چې د جهاد اهتمام کوه، زما د امت دپاره هم دا رهبانیت دی. راهب په مخکینو امتونو کې هغه خلکو ته ویلی شو چې د دنیا ټول تعلقات به یې پرېښودل او الله والا به جوړ شو. ما نور زیاتوالی وغوښتو، نو ارشاد وشو چې فقیرانو مسکینانو سره ګډون ساته، هغوی سره دوستي او ناسته پاسته کوه. ما وی نور راته ووایه؟ نو وی فرمایل چې د ځان نه د کمې درجې خلکو باندې نظر ساته چې د شکر عادت دې شي، او د ځان نه اوچتو خلکو ته مه ګوره، هسې نه چې د الله تعالی کوم نعمتونه په تا دي د هغې سپکوالی وکړې. ما نور زیاتوالی وغوښتو، نو ارشاد وشو چې ستا خپل غیبونه دي، د خلکو د غیبونو بیانولو نه تا منع کړي، او د هغوی په هغه غیبونو دې خبرېدو کوشش مه کوه چې ته په هغې کې پخپله ګیر یې. ستا د غیب لګولو دپاره دومره بس ده چې ته په خلکو کې داسې غیبونه وپېژنې کوم چې په تا کې پخپله موجود دي او ته د هغې نه بې خبره یې، او داسې خبرې ته په هغې کې راوباسې چې هغه ته پخپله کوې. بیا نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د شفقت لاس مبارک زما په سینه راښ کړو، وی فرمایل چې ابوذره، د تدبیر برابر هېڅ عقلمندي نشته او ناروا کارونو نه د بچ کېدو برابر هېڅ تقوا نشته، او د ښه خوی نه زیات هېڅ شرافت نشته. دې کې د خلاصې او د مطلب زیات لحاظ کړی شوی دی، د ټولو الفاظو د ترجمې لحاظ نه دی کړی شوی.